السلام علیکم ملګرو. د مسلم لیگ نون حکومت د عمران خان نه دومره زیات پریشر کې راغلی دی چې د خپل ریلیف د پاره د خپل ځان خلاصېدو د پاره په ملک کې نوي نوي قانونونه جوړوي، په ملک کې نوي نوي قانونونه امپلیمنٹ کوي. څه قانون جوړ کړی سره په دې ویډیو کې شریکوم. پرون هم په قومي اسمبلی کې اجلاس شوی دی، بل ورځ هم په قومي اسمبلی کې اجلاس شوی دی چې مسلم لیگ نون پکې د خپل ریلیف د پاره د خپل فائدې د پاره د یو نوي قانون جوړولو کوشش کولو. جی قانون صدا سے جوړی ګوره په آسان الفاظو کې زه تاسو پویم کنه چې دای صدا سے قانون جوړی چې مکمل تورت باندې الټا دی. داسې قانون جوړی لکه اوس د عمران خان میچ ته نواز شریف اور زرداری سره اور دا میچ عمران خان وګټي، خو امپایر لا د عمران خان د ګټ اعلان نه کوي. عمران خان ته د عمران خان په فیور کې امپایر فیصله نه کوي اور بیا سموده پس امپایر داسې یو نوې قانون روباسي چې دا میچ چا بایلل نو ګټه ده هغه ده، مطلب د نواز شریف اور د زرداری ګټه ده اور عمران خان دا میچ ګټلې ده خو دغه ګټه پکې نشته. قانون ټول الټا کی نو د داسې قانون جوړولو کوشش چې کوم دی مسلم لیگ نون کوي د څه د پاره د خپل ریلیف د پاره د خپل خلاصي د پاره د خپل فائدې د پاره. جی مکمل تفصيلات دی قانون حواله سره در نور هم شریکوم. خو غین علاوه چې نور کوم خبرونه لري پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. ګورئ عمران خان چې کوم دی هغه کله نه چې دا خبر راغلی ده چې عمران خان آرمی سره یا اسټابلیشمنت سره مذاکرات کوي نو مسلم لیگ نون حکومت سره د ځان ټینشن پیدا شوی دی. دا خبرونه هم راځي چې نواز شریف لندن تلو تیار شوی دی، خو څوک پریدي نه څوک نه پریدي، اسټابلیشمنت نه پریدي یا نور څوک نه پریدي. د دې حواله سره لا اپډیټ نه راغلی، خو دومره پورې خبر راغلی ده چې نواز شریف بیگ تیار کړی دی او ځان وباسي د ملک نه. د مخکې هم د نیب قانون چې کوم دی هغه بدل کړی دی. د نیب قوانین کې هم د ترامیم کړي د خپل ریلیف د پړه چې پاغه په هم هغه ټایم عمران خان ته درخواست ورکو چې زه دم پکې ګرځم خدا خلک م پرې دی. د نیب دا قانون چې بدل کو دی پکې خپل ځان لکه سونه معاف ک عمران خان بچغه والی عدالت له سپریم کورټ لا چې د نیب د قوانین چې کم ترامیم دي دا د کل عدم قرار شي دی پکې ځان ته ریلیف ورکړي. ګوره 50 کروڑ روپو پورې کرپشن چې کم دی ابوي په کرپشن نه حسابيږي. 50 کروڑ روپۍ کو سو غبن کوي نه کرپشن نه ضرور ادا راس شو چې فیر یو غریب ملک لا ګوره عوام لا ګوره د بجلی بل نشي داخلوله او 50 کروڑ پورې کرپشن چې کم دی غلطه کرپشن نه حسابيږي. لکه دا زمونږ د ملک دغه مسلم لیگ نون حکومت دا حل کړی دی، ځان ته دومره ریلیف د خپل کیسونو ختمولو د پاره دومره ریلیف ځان ته ور کړی دی. جی پرون جلاس کې دا قانون جوړی چې پی ټی آی ته مخصوص نشستونه مکمل میلاو نشي. 41 مخصوص نشستونه پی ټی آی نه کټکولو کوشش کیږي. کچره پی ټی آی ته خپل مخصوص نشستونه مکمل میلاویږي نو پی ټی آی به فل سټرنث سره اسمبلی ته راځي او فل سټرنث سره د پی ټی آی نشي برداشت کولی. د بیا قانون کې مطلب کال دغه نشي کولی، چینجز نشي کولی. نو په دې وجه دا نه غواړي چې پی ټی آی فل سټرنث سره دغه لراشي حکومت لراشي، پی ټی آی فل طاقت سره حکومت لراشي. نو د 41 سټونه د پی ټی آی نه مخصوص نشستونو کټکولو کوشش کوي د خپل فائدې د پاره. نه ملک ته ګوري، نه آئین ته ګوري، نه قانون ته ګوري. جی دا مسلم لیگ نون حکومت کارونه دي جی چې کله نه ولا پته لګیدل چې کپتان راتلو والده نو ټینشن ورسره زیات شوی دی. دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې خپل رائے په کمنټ کې شریک کړئ. والسلام.